یو مشهور مولا په کتاب کې لیکلي او کتاب نوم بنالمه فائدہ به بدی کې ان شاء الله هغه حدیث ذکر کړی دی چې یو صحابي چوکیداری کوله د الله په لار کې او غشي په ولګي دغه مونږ کو نو داغه نه سم وینه لاړه خو هغه د مونږ پوره کو د خپل مرګره را پانه سو او نه مونږ مات کو او د الله نه ولا حیا ورتله چې د قیامت پر ورځ الله ماته وي چې مړه هغه یو څو غشي تانی شو دغه کوله امونږ دې مات کو د شي ایمانونو دا ویخه مو کو څوک معمولی شي ورقیږي غار سره لګړوډ کی نو دا خبره دغه مولوی سي په خپل کتاب کې کړي د قصې بیان کړي نو بیان دی وي چې دې کې یو مسلم ده کله چې ذهن ته دا خبره راشي کله چې ذهن ته دا خبره راشي چې د دې صحابینو چې د دومره وینه وبیدا د داود سولې نه ماته دو حالانکه زمونږ مولیان حضرات خداوی چې د وینه وتو سره ودس ماتي د دې داود سولې نه ماته دو نو بیا جواب دا غیرا کوي وی چې دا خو تاسو ته پته ده چې امام ابو حنیفه رحم الله په مسلک کې دادی چې ماتیږي د امام شافعی رحم الله په مسلک کې دادی چې نه ماتیږي او د الفاظ دي او کې دي چې د صحابیم د امام شافعی په مسلکو نه امام شافعی خو لراغله ده لا پیدا شي نه د صحابي غوچت انسان دی دغه په مسلک کو رسول ظلم زیاته شو چې خپل مسلو ثابتولو لپاره هغه صحابه کرام دې په دې ځخه کې ور واچول خو صرف دې لپاره چې زمانه خبره صحیح ثابت شي